سلامونه ګرانو قدرمنو بسم الله الرحمن الرحیم دا اف سنو اف ام ریډیو نتورک دی او تاسو ما اوریدي شي په فریکوئنسي 89.4 باندې د پیښور دننه او فریکوئنسي 96 باندې د پیښور نه بهر دی ټایم زه لایف یم د پیښور سنو اف ام سنټرل سټیشن نه او موږ سره زموږ پروډوسر صدیق صافی صاحب هم په سټوډیو کې موجود دی د اوسه پورې د ریډیو د لارې مونږ لایف او د ریډیو د لارې خو زمونږ یو ډیر مزیدار ډسکشن وشو د 14 اگست حواله سره د انډیپندنس حواله سره چې څنګه زمونږ ملک آزاد شو په کوم سختیانو سره آزاد شو څومره سخت زمونږ آبا و اجداد زمونږ مشرانو تیر کې خدا سخت غي د څه د پاره تیرولې ځکه چې د پاکستان جوړیدل د هغه وخت ضرورت او هغه وخت ډیر اهم و ځکه پاکستان جوړیدو نه پهلا مسلمانان او هندوان په یوځای او په سب کانټیننټ کې او الته کې رولو د برټیشرز د انګریزانو نو الته کې چې مسلمانانو سره کم زیاتیان کې دي هغه پر رائټس کې هغه سره کم دوکې کې دي نو الته نه مسلمانانو دا ډیسایډ کړ چې زمونږ یو بیل ملک یو بیل وطن پکار دی چې چرته مونږ خپل د ریلیجن د خپل کلچر د خپل ثقافت په مطابق د خپل ژوند چې کم دی نو دا مونږ تیرولې شو نو الته نه بیا جوړ شو مسلم لیگ چې کم قائد اعظم لیډ کولو اور عمدغه شاند کې یو موومېنټ روان شو او آزاد زمونږ ملک چې کوم دی هغه مونږ ته ملاو شو مونږ ته ازادي ملاو شو مسلمانانو ته ازادي ملاو شو خو دا چې څونه اسانۍ سره ما وی چې مونږ ته ازادي ملاو شو اف کورس دا دومره اسانه خبره هرگز نه پاکستان مونږ په ډیرو قربانیانو ډیر په مهنتونو ډیر په خواریانو باندې چې کوم دی نو حاصل کړی دی دنه پهلا ما خبره کوله چې هغه وخت زه وایم چې هغه لمحه بلا کما لمحه وا چې ځکه چې کومه ګورو په خوا خو موږ سره فونز نو انټرنیټ نو اس سورس اف کمیونیکیشن نو یو ریډیو بچلو دو هغه به هر چا اوریدو نو پر ریډیو باندې بچکله اناونسمنت کېدو نو آی باندې ودا ویل کېدو چې دا آل انډیا ریډیو د قصده سه ټایپ اناونسمنت پکې دو خو چې کله پاکستان آزاد شو او په ریډیو باندې هغه اناونسمنت کېدو نو هغه داسې شوی چې دا ریډیو پاکستان دی نو زه ویم چې هغه لمحه بلا کومه لمحه وا کومه د خوشحالۍ لمحه وا څومره به ډیر مسلمانان ایموشنل شوي چې غي دا سوچ کړي چې مونږ ته خپل بیل وطن ملاو شو مونږ ته خپل بیل ځمکه ملاو شو مونږ ته خپل بیل ملک ملاو شو بیا زما پروګرام نن بیسیکلی دی د پاکستان د جنډې حواله سره ځکه چې موږ خپل جنډې ته ګورو دا موږ ته یو ډیر عام غونډه کې جنډه ښکاري او موږ وایو بس دا خو د هر ملک ته خو نه د دې هر ملک چې خپل جنډه جوړي اف کورس د هر ملک د جنډې په شا د هغه یو ډیر سپیشل مینینګ وي او زمونږ د جنډې په شا چې کوم مینینګ دی نو هغه کې اول دوه رنگونه استعمال شوي دي یو شین رنگ استعمال شوی یو سپین رنگ استعمال شوی که تاسو جنډې کې وګورئ نو شین زیات دی او سپین سایډ ته لږ کم دی نو دا شین رنگ دی کې ظاهري مسلمانان د مسلمانانو اکثریت د مسلمانانو میجارټي په پاکستان کې او سپین رنگ ظاهري غیر مسلمانان چې کم زمونږ په ملک کې دي کم زمونږ د ملک حصہ ده او کم چې کله قائد اعظم پاکستان آزاد شو هغه یو اډریس کړو هغه یو خبره کړې خپل ملک ته خپل وطن ته هغه دا ویلو کو زمونږ په ملک کې هندو دی سکھ دی کرسچن دی د هر مذهب انسان دی هر انسان ته د خپل مذهبي فرایض پوره کول زمونږ په ملک کې پوره اجازت ده هغه خو فریلی خپل عبادت کولی شي ای باندې به اس روک ټوک نه ځکه مسلمانانو ته د انډیپندنس نه پهلا هغه باندې هغه اذانونه نشو ورکولې په کولاوه باندې هغه باندې لګ اوبلیګیشنز چې د کم په وجه هغه اسلام ډیر فریلی نشو پریکټیس کولې نو قائد اعظم په خپل جنډې کې هم د غیر مسلم چې کوم زمونږ ماینورټي د زمونږ په ملک د هغه د پاره هم حصہ ساتلې و د اې د ریپرزنټیشن د پاره حصہ ساتلې و ځکه هغه یو د سپین رنگ چې کوم دی نو دا زمونږ په ملک هغه غیر مذهب ماینورټي چې کوم ده هغه ظاهري بیا مونږ سره په هغه کې راځي چاند راځي ستاره راځي نو چې مونږ سره کوم چاند دی نو هغه پروګرس په طرف اشاره کوي مطلب ترقی مطلب ڈیولپمنٹ او چې موږ سره کوم ستاره ده د آی مطلب د لایټ او نالج رڼا او علم
رڼا او تعلیم. نو دا د هر څه په مجموعه باندې به اف کورس پاکستان چلی او پاکستان به پدې مشتمل وي. خو دې نه پهله ما اوس یو پیرزه بیا دوهراو کما چې یو ځای کې ما دا هم ویلو چې د سٹار کم دې ستاره چې کومه ده که تاسو خیال وکړئ د دې 15 کونې دي. نو دا 15 کونې د اسلام 15 ستونونه ظاهري چې کوم د کلمه نماز روزه زکات حج اغم 15 دي او د ستاره کونې هم 15 دي. دا ما چرته ریډ کړو بیا ما پرون لیک سرچ ک اول دوه ماته ملاو نشو خو ما ریډ کړو نو ما یې زب تاسو سره دا ضرور چکم دینو شیر کوم. دغه شانته کې خو زمونږ دا وړې خبرې چې کم دین او هغه وشوي دغه شان په 14 اگست باندې پاکستان آزاد شوه دی خو په 11 اگست باندې زمونږ د جنډې ډیزاین جوړ شوی او فاینلایز شوی او زمونږ جنډه چا جوړه کړې و هغه جوړه کړې و سید امیر الدین قدوای. ټیک شو اینه پس اف کورس چې زمونږ جنډا زمونږ پہچان دی زمونږ د ملک پہچان دی زمونږ د ملک لباس په وته ويم زمونږ د ملک لباس دی. نو مهرباني وکړئ چې 14 اگست لپاره تاسو سونه جنډې والی هغه استعمال کوي او غو بیا تاسو په ډیرانو نو غورځوي. نو دا زمونږ د ملک به حرمتي ده دا زمونږ د جنډې به حرمتي ده دا زمونږ د دې نشان زمونږ د پہچان به حرمتي ده. نو د دې خبرې لک خاص خیال ساتي په جنډې خپې خپل بیا باران شي هغه په خټو کې سونه ورځ پرتی وي. نو زما په نظر کې زب خو دې ته ګناه ويم چې دا ګناه ده. الله تعالی دا ملک مونږ له دومره په قربانیانو دومره په جدوجهد دومره په ګرانیانو باندې راکړې دي او مونږ د هغه داسې به حرمتي کو چې د هغه جنډې بیا په لارو کوسو کې پزمکو باندې توغړيږي. نو د دې خبرې به تاسو خاص خیال ساتي په دې 14 اگست او د خپلو چې څومره جنډې والی ماشومان جنډې والی او په یو محفوظ ځای کې او کې دی او یا که نشي کې خو غورځوي نو ځب انسان سین ته غورځي. نو د دې خبرې به تاسو خیال ساتئ. لاړ به شو اوس د یو کال په طرف. السلام علیکم. ورجان ستړی مشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک او چرته الحمدلله ملاخیل خبر کوم نه کوټه سره. الحمدلله ملاخیل د کوټانا جی الحمدلله دا راته وای چې پروګرام مو واورېدو سخون سمزم ته واغسته او په اوله غانټه کې مو واورېدو اوس پر فیسبوک باندې هم لایو د اپلیکیشن باندې هم لایو د تا پروګرام زبردست خورجانې ټاپک دې ډېر خوندور زه خو دا ور غواړم خورجانې جی لکه زموږ ملک چې د خورجانې د کوم پرچم چې دا زموږ د ځمېداري اول زموږ د ځمېداري جوړیږي دا کومه جنډه د 14 اگست چې بیجنو جنډیان موږ درته سنبال کېدو زبردست بالکل بل دا جنډه او بیج لګول دومره ضروری نه دي دومره زیات ضروری دي چې موږ ټرافیک قانون فالو کړو یو درخت ولګو موږ په پاکستان کې په ایمانداري باندې ډیوټیان وکړو کار وکړو دا دوه درې بل چې دا تقریبا موږ د صفایي زیات خیال وساتو زبردست دا زیات ضروری دي خورجاني دا جنډا او بیج باندې څخه انقلاب نشي راتللی زبردست دا انقلاب دا شیات هم راته خو دې چې موږ د ملک سره مینه محبت لرو کوو ساتو او بیا زموږ قدر وکړو موږ د صفایي درشي مو خیال وساتو خورجاني زبردست بالکل ټیک خبره ده. ډېر مننه الحمدلله ورور چې تاسو مونږ ته کال وکړو او همیشه په شان تاسو مونږ سره دومره ښکلې خبرې وکړي. نو الله پاک خوشاله الله پامان ډېر مهرباني ده تاسو. بالکل صحیح خبره ده زمونږ جنډا او بیج لګول اف کورس دا زمونږ خپل ملک سره دغه یو اظهار دی چې مونږ خوشاله یو چې دا زمونږ ملک دی مونږ هغه سلیبریټ کوو خو د هغې نه ضروري دا ده چې د خپل ملک لپاره واقعي څه کول غواړې څه ښه کول غواړې نو هغه د ستا ایمانداري د خپل ملک سره ته د خپل ملک داسې خیال وساته چې تا هغه صفا وساته تا هغه څښا کېدو ته پرې نه ده. اکثر داسې وي مونږ په روډ روان یو مونږ په روډ ګنده مغورځو زمونږ ماشومان په روډ د چپسونو پیکټ مغورځوي خیر دی خو دا زمونږ نه به دا چینج سٹارټ کیږي دا به مونږ دا چینج راولو چې مونږ اول خپل ماشوم له دا تعلیم ورکو چې څنګه دا زمونږ ملک دی د دې دا یو ځای زمونږ دی دا الله تعالی مونږ لرا کړی د دې خیال کول د دې حفاظت کول دا زمونږ فرض دی. زه د یو بل کال په طرف السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ډېر هرکلی به وایو تاسو ته په خپل پروګرام کې، خو پیله راته دا ووایئ چې تاسو څوک او چېرته نه خبرې کوئ؟ زه سلطان شاه یم، ډېر اسماعیل خان نه خبرې کوم باجي. سلطان شاه د ډېره اسماعیل خان نه. ډېره اسماعیل خان نه. جی سلطان شاه دا راته ووایئ ډېره اسماعیل خان کې زموږ سیګنل ټیک راځي. دلته خو زموږ خپله 96 دی که نه. زبردست ټیک نو جی سلطان شاه ورور تاسو پروګرام واورېدو، څه خوند څه مزه م ترې واخیسته، څه به ویل غواړئ یو که نه؟ ماشاءالله پروګرام خو ډېر ښکلی دی، ډېر خوږې خبرې تاسو هم وکړې. جی سبا نه بله ورځ 14 اګست دی که نه. بالکل 14 اگست نزدې کېږي، لګیا دی بازارونو کې هر طرف شین جھنډې او دا چې کوم دی که نه رنګ برنګې زبردست بالکل لګیا دي که نه. جی نو الله پاک موږ تاسو ته دا خوږ وطن ګران وطن را کړی دی. زموږ بزرګانو دې باندې ډېر غټ قربانیانې ورکړي دي. بالکل مطلب دا و چې زمونږ د الله دین چې کوم الله پاک موږ ته راکړی دی دا موږ خپله خوښه باندې او نبي پاک صلی الله علیه وسلم په سنت د طریقه باندې تېرولی شو که نه. زبردست بالکل. نو موږ تاسو ته پکار دا دی چې دا 14 اګست مناو کول دی باندې خوشحاله دل هم پکار دی، دا هم ډېر ښه خبره ده. بالکل خو الله تعالی د شکر ادا کولو دپاره دغه شپه کې زموږ ته پکار و چې ټوله شپه موږ نفلونه هم کولی، ختمونه هم کولی، صدقات هم ورکولی. دا د الله شکر و، دی باندې الله پاک خوشحالېدل هم موږ باندې چې کوم الله پاک چې کوم دا نعمت الله پاک را کړی د نعمت شکر هم دا و که نه. بالکل بله دومره خبره دا دی چې سبا نه بله ورځ 14 اګست هم دی، جمعه هم دی. د جمعې په ماجه باندې زمونږ دا چې کوم خطیبان صاحبان وي د جمعې جامعه مساجدو کې خپل خطبات کوي، دوی ته پکار و چې د پاکستان د اهمیت په باره کې جی خلکو ته رڼۍ اچولی که نه. زبردست بالکل. دا زمونږ کې ډېره کمی ده. بله زمونږ تاسو خپل چې کوم دا زمونږ ول نوی نسل دی دوی ته پوهول پکار دی چې دا ملک ګوشت جوړولو چې مطلب دی دا چیز دپاره جوړ شوی دی. جی نو بس دا خبرې دي ورونو، ډېر ښه خبرې وکړې، تاسو هم ډېر ښې خبرې وکړې. بس ډېر مهرباني. ډېره مننه سلطان شاه ورور چې تاسو موږ ته کال وکړو. جی تاسو سلامونه دې وي ټول تاسو ول ټیم ته او ګارد پاکستان ته در کومه چې زما आवाज ورځي که نه ټولو ته دا 14 اګست مبارکي او تاسو هم اډوانس 14 اګست مبارکي. ډېره مننه سلطان شاه ورور چې تاسو موږ ته کال وکړو، موږ سره مو د 14 اګست حوالې سره خبرې وکړې. او بالکل دا زموږ وطن دی، دا زموږ بزرګانو ډېر په محنتونو حاصل کړی دی او راځم د جمعې پر ورځ. نو د جمعې پر ورځ به ټولو ته پکار دي، زه به په خپل هم د جمعې پر ورځ به هم زه پروګرام له راځم انشاءالله. نو په جمع باندې به زه کوشش کوم موږ به ټول په جمع د خپل ملک دپاره د خپل د وطن د سلامتۍ دپاره ضرور یو دعا هم وکړو چې څونه د جمعې مونځونو لذي نو هغه دې اف کورس هم وکړي. زه د یو بل کال په طرف. السلام علیکم. وی زما جانان پاکستانی بیرغ دی، زما جانان پاکستانی بیرغ دی، شنه خالونه سپینې لبان مزه کوي نه. السلام علیکم نبیه سسټر، ستړې مچې، ډېره مینه احترامات ومنه. وعلیکم السلام فرا خان، ډېر هرکلی درته وایم په خپل پروګرام کې. تاته هم ډېرې هرکلی وایم او ډېره مینه ډېر احترامات په ځان ومنه جینۍ. ډېره مننه. دا راته ووایه فرا خان پروګرام دې واورېدو که نه؟
اوه دا څه راته مو وایه کنه چې پروګرام دی واورو پروګرام نه خو ساړه 11 بجې نه ورته انتظار کوم اوهو دا خو دې زه خوشاله کوم چې زه ستاسو نه اورم کنه بس بیا خو اړونه شو بیا خو د خور رشته ونه شو دا خبره خو صحیح ده بیا خو د خور رشته نه ده نبیها یو څلور درته پیش کوم کنه زه خو کالران اورم نورو شوګانو کې کنه جی او یقینو کابل اور ځانور خان کاکا د تعریف کړی دی وزیرستان نه پریشا قسم د تخرم نبی تاسو یې غب غاڼه او زه درته غب نه وایم کنه دا بل چا ته کړی دی بل چا ته کړو بس نو مې درته نشم ویلې کنه صحیح تاسو یو بل خور د کنه کور خایس کې او هغه دومره خولي کالونه اخلي پټا باندې کالونه اخلي د شو د کور د خایس ریکارډ مات کړی دی څنګه چې دای مرته ویل کنه چې د کور د خایس ریکارډ مات کړی دی صحیح زبردست هغه ورځ دومره خوشاله وم نبی کنه نمبر دې را سره ونه کنه تا نو کوم نمبر سوزلی او خو دوباره درنه نه غواړم بس ته یاره فراخان یقینو کما ته پته نشته چې زه تعالی چرته درکما انت زما نمبر تا ته شو کیږي نه اجازه زه درته غنه بعد کال وکم چې کله شو ختم شي غنه بعد به درته درکم صحیح ده زما کالو چت کا اوکې دومره خوشاله شوم چې انور خان کاکا وای کنه قسم د تخرم چې د نبی د پاره ما ورله یو غب ګیفت ورکړی وي ډېر مننه د تاسو ټول مینه د زما د پاره دا ګریټ چاته زینبی خورجانې صادق صفی بای ته ویلې چې یو ښه پروډوسر دی عزتمن پروډوسر دی کنه هغه تاسو منیجمنټ کوي کنه دا هغه تم سلام پیش کوم او سلوټ ورته پیش کوم بالکل ډېر مننه فراخان ډېر مننه بس ما ته خو ګرانه یې ډېر زیات راته ګران قسم درته خورم چې بخیره ته د خپل خور نم ډېر ګرانه درنه څه مطلب لرم نه درنه څه غرض لرم الحمدلله هر سره خپل کافي دي ولې نه ما ته پته د فراخان او بس تاسو چې راوړې دي 14 اگست په حق له د پاکستان په حق لکنه بالکل نو چې دا چې سوچ مونږ وکړو نبی خورجانې کنه جی په دې کې زمونږ ډېر خولي مشران کا قرباني شوي دي بالکل د دې ازادي په مونږ له داسې پاسانه نه دراغلي بالکل په دې کې زمونږ یو داسې اصلي وتلې دي کنه چې نن هم د هیرولو وړ نه دي چې مونږ یې هیر کو بالکل خو مونږ د پاکستان د ازادي په مطلب نه پوهیږو د پاکستان ازادي خلک څنګه مطلب دی دا خلک په نه پوهیږي زبردست لکه پښتانه یو خو چې یو بر زمونږ په یو مقام باندې کې ازادي خدا نه ده چې ته د پښتون رور خپې کړ کې ته د پښتني خور خپې کړ کې دا غي صادر غورځه ته دې ته ازادي وایي مسلمانانو په دا وطن ډیرو په سختو په قربانیانو باندې ممتاز شوی د یو چیز قدر احترام وکړي بالکل خپل خاور احترام وکړي خپل خاور باندې د شان دي ننګونه ورکړي چې غیارو ته وکړي چې موږ آزاد یو کنه موږ ازادي د نه منو کو چې موږ صرف ازادي د لپاره موږ خپل ځانونه قرباني کوو زبردست بالکل صحیح خبره ده موږ دا سوچ نه کوو نه به چې جنې یم الحمدلله کنه خو چې په دې وطن نه سخت راشي خپل ځان مې پکې قربان دي بالکل صحیح خبره ده ولې چې نن د ازادي کې زه يم کنه زبر د کشمیر وګورم چې کشمیر څنګه فساد دي بالکل دا چې د نور ملکونو درته وخیم کنه خو موږ پښتانه یو نه په خلک یو خدای لمافته یو خو عقل او شعور را پکې نشته چې د پاکستان ازادي څه مطلب دی بالکل صحیح خبره ده نو سهیل به خبره وکړه ډیره خپل خبره یو کړه چې موږ پاکستاني ګاندې او چتی کو واغې نه بعد بیا ډیرانونو باندې گزارو بالکل صرف د 14 اگست لپاره موږ ازادي کوو چې صرف خلکو ته خو چې یاره موږ ازادي موږ بیرغ او چت کړی دی مسلمانانو د دې بیا احترام وکړ ځان سره سنبال کې د سبا ورځسته بکاریږي زبردست صحیح خبره ده او نبی حقنا په کار دی چې هر یو مسلمان د ازادي په ورسره په پنګالونو د چې پنګالي مونږ او باجی وو الله تعالی نه شکر ادا کوو هغه ته په سجده باندې پرې چې شکر دی خدایا په مسلمانانو کې دې پیدا وکړي او په آزاد ملک کې دې پیدا وکړي زبردست بالکل صحیح ده کنه نبی خورجانې ما خپل اراده کړې د یو په دې خوشاله یم چې جمعې پورستا شو راغلی ده بالکل مبارکباد درته وایم ډېر مننه فراخان ډېر مننه ان شاء الله د دې لپاره یو نظم هم تیاروم درته کستا د نوخار لپاره مې لیکل د خو وڅ درته نه وایم بس صحیح ده ډن ان شاء الله صحیح ده کنه تاسو بے وفا خلک یې کنه قسم درته خورم او زه بے وفا نه یم نه ما ته پته ده فراخان دستا
او بس نمبر ان شاء الله زه شونه بعد تا کال کوم غته کالو چته اعلی اوکے صحیح ده او چته وی صحیح ده اواو صحیح ده زه الله دې خوشاله کامیاب ساتو او صادق سپی بایتم د 14 اگست مبارکباد او تا تمام انور خان کاکا تم سپیشل مبارکباد سہیل بایتم او نایاب تم وزیرستان کې کاکام تستا تعریف غړې دی کنه تم سلامونه او دعاګانې وعلیکم السلام ډېر مننه فراخان د یو بل د صفه د یو بل جنې د لای بای یو ځل کال کړي به نه کړي نو فراخان خو چې راشي نو زما په مخ باندې یو سمایل راشي یو انرژي راشي زما په دې پروګرام کې چې لکه هغه یو داسې کس نه چې مونږ وایو بس دا خو د محفل زړه دی نو زمونږ فراخان خو ګوره مونږ خو فراخان ډېر قدر کوو او فراخان راشي مونږ ته همیشه په شان ښکلې خبرې وکړي ښکلی میسج هم راکړي ګپ شپ هم ولګوي او بیا ځي نو فراخان ډېره مننه د راتلو دپاره کال کولو دپاره دومره ښکلې خبرې کولو دپاره زه د یو بل کال په طرف السلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اورېرنه څنګه ده زبردست ډېر هرکلی به وایو تاسو ته په خپل پروګرام کې الله مبدرنګ او الله پالا ګرام سا امين بنات کاکا خبرې کوي نه دا خو هغه من ګل کاکا تاسو سره موضوع خبرې وکړي خبرات لک خپل نوم وایو د چرته نه یې امین ګل ورسک روډ نه بس زما په پروګرام کې لک سړی او الکان لکه دا دغه پکې لک زیات نارینه ورکې لک زیات راځي نو هغه بیا لک زمانه مسکیږي جنکه لګي وي دا غي نمونه لا بیا ماته یاد شي خورې یو کار وکوم چې زی پیسې نمبر خورولېږي کنه نو لک بادام په لګم ها صحیح ده ټیک ده زبردست ډېر خسته پروګرامونه راولې والله په ایمان خسته کا والله چې نه دومره ذکر نه کیږي کنه جی دا خو زما د پاره ډېر د خوشحالي خبره ده زه اوس په سفر کې موریدو مې جی د ټیم کې جمعات کې ما کنه زما ته دغه پوری دغه یو مطلب اورېږي یو اپیر کوم چې د جمعې ټیم نه دا بدل کابل مستا پروګرام د جمعې په ورځ اورېدل زه به کوشش کوم ان شاء الله خلک منظر ځان برابرې کنه جی بالکل په دې باندې الله تعالی اجر درکړي صحیح ده ان شاء الله زه کوشش کوم ما تاسو ته پته د پاغه روز ما ایون دلته خبر اوکا چې زما دا ټایم ملک بدل کو نو غي ګوري اوس دا داسې نه چې زو هم ټایم بدل کوي مال بدل کی دا نور کسانم پروګرامونه کوي نو دا باغی مال اډجست کوي نو چوشي ان شاء الله نو ټایم به بدل شي بالکل د کزه مولوی چې د 2 غنټو په ځای غنټه شي کنه خو چې د جمعې منځر له ټیم نه لګو صحیح ده نو څنګه امین ګل کاکا تاسو په پروګرام حواله سره سویل غواړئ دا زاده مبارک کی کنه جی یو خبره ورته کوم ورېره پوښ به چې دا ملک ګټل شوی دی دا په وینه او په سرونو ګټل شوی دی جی په دې کې د خلکو سرونه تللی خو نن سبا خلکو سره قدر نشته دی زبردست دا الله تعالی یو په خوخه کړی دا هم دې خلکو دې خوخه کړی دا خو چې دې قدر وکړي زبردست دا به دې قدر کوي پوښ دا به هغه کېږي او بل زما دا پیل له پوښ د کما پرون سار کې یو پروګرام کې دا ویډیو چې دا ټول سرونو باندې دا نه آزاد شوی جی دینه د خلک پریزو کې بوج به د کفار یو کور کې نن سبا مریضي والله کې راشه کور ورې نشته چې مریض دي بالکل صحیح خبره ده او دا نه دا خلک دغه کوي بوج نو دې دا غننه نو ما بیا دغه سره په خبرو کوم چې سره وي یا لک تلاوت کی یو سلو 15 شپږ رکعات نه پدیو کی ودا دې نه غټه خوشالي نشته دا جنډه دی ولګي جی بالکل دا ټوپې په سر کې جامې واغوندي بوج خدا شګونه نه دا په ګورنمنت په کاغذ کې باندې کی زبردست بیا چې دا څوک خرڅي ډیری مخرڅي بیا د والدین چې یو ولادي په پوج په خوراکو کا یی چې ته په جمعه او مدرسه کې ورکړي دا شی ولا پیادي زبردست بالکل صحیح خبره ده او بل دا پوج ورې لکه دا د حدیث نه ثابت ده چې مسلمان هغه مسلمان دی چې د زبان او د لاسونو نه هیڅ غزار نشي بالکل کته به کې سوي نه زه په قسم نه مې مستاسو خبره بالکل ټیک ده بالکل صحیح مو وي زه ما چې بل د نظر نشي د لا څو دغه نه ورې پوج به دغه ما خپل ځاني دا غره جی صحیح خبره ده بالکل او زما ور کوټي ورې خو به کار نه ورغلی کنه
فراخان اوس راغلی وستاسو نه پیل هغې کال وکړو که نه بس الله تعالی دې ډېر ډېر صحت ورکړي. امین امین. لکه بیماره شوې وه پوه شوې واجه لکه بې قدر ده واورېدې زه تعالی یو خبره کوم چې هم خواله مه خو زه دومره خبرې چا سره کوم هم نه. جی جی وایي وایي. دا زما د تره یو درین وسۍ وې د تره مې والد د والد صاحب وه. صحیح صحیح. د هغه د تره وسۍ وي وه به د مونږ د کور نه نه خوځېدې پلار یې بار ملکي وه. ټیک. چې مور به یې کتې به راغلې به نو زمونږ به عمر پورې پام غلط و. ډېرې ښایسته خبرې به یې کولې لکه د فراخان غونډه کې یو ورکوړې وه پکې. جی جی. زه بیا رالم پېښور له بس په هغه کې دا وخت ډېر تېر شو. صحیح. بیا مې تپوس وکړم چې ګوډیانې به څنګه وي نو ما ته مې اسره لور وویلې پوه شوې ګوډیانې په لندن کې ناستې دي. زبردست ښه. په دا څنګه چل دی بیا خو ډېر وخت یو شو نو زه اوس بل کال تللی وم نو داسې مېوې بوټي وو هغې کې ناسته وه نو ما ترې نه لار واړوله. صحیح صحیح. نو کور طرف چې راله ما ته کې دا پلانې مرکه دا پلانې یو څومره غټه وي خو ما د همغسې ورکوټې ښکاري. ښه. نو خندلې پوه شوې راته پوه شوې نو اوس ورکوټې نه لا نورې وي یا کار کې یو ځل راځي وي ډېر تپوسونه دې وکړي. جی. مزه به زما ورسره مړه قسمت نه شوې ده. جی جی جی. نو دا فراخان نه دا ما د دغه دغه نه بس دا په ما ګرانه ده. صحیح صحیح صحیح. دا یې سود مو پکېږي. بالکل لکه هماغسې خبرې کوي پوه شو دغه نه زه پرې ډېر دغه وکړم. جی نه والله چې دا هغسې دغه ده. جی 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 پوه شوم. نو مور چې کله نا کله راشي د هغې که نه دغه نه نو هغه به ښه جی هغه کله نا کله مونږ کره راځي. جی جی. چې راشي نو یو ورځ راته ویل پوه شوې څنګه چل د خیرات په زکات په تاسو کېږي مې نه زکات خو په دې نه کېږي را باندې چې په چاټۍ کې یو وخت به وړه شته. صحیح صحیح. او مې دغه خلکو دی ورکړي یا څوک دغه یې کوي ډېر سخیان دي او ډېر زیات دولت دی ورسره. نو د هغې صبر بیا مونه کېږي ماشاءالله 15,000 6,000 8,000 10,000 همداسې وایي. زبردست ښه. نو ډېر خیال هم ساتي پوه شوې. صحیح صحیح. زبردست زبردست. او عمر لکه د عثمان غني صاحب سره ورسره یو ویل کارونه او یو ویل عثمان غني صاحب. جی. دا نو په خزینو کې د دې څه د عمر په یو ورځ باندې مړ څلور غوښنه کړو. ستاسو आवाज خراب شو. او ورته بس لکه فراخان ته مې ډېر سلامونه کوم. وعلیکم السلام. او الله تعالی دې په نیکو اعمالو ښایسته کړه. والله تعالی دې ایمان نصیب کړي نه ته سرمایه نشته لري بس ما په هغه کې. بالکل بالکل. ډېره مننه. السلام علیکم. ډېره مننه چې تاسو کال وکړو او موږ سره مخکلي کیسې وکړو. فراخان به خبرې اورېدلې هغه خو به خوشحاله شوي ما ته پته ده. زه د یو بل کال په طرف چې څوک هم کال کوي تاسو کوشش کوئ خپله خبره لږه راغونډه کوئ لږه لنډه کوئ چې نورو خلکو ته هم د خبرې کولو موقع میلاو شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر هرکلی به وایو تاسو ته په خپل پروګرام کې څوک رور او د چرته نه خبرې کوي. خورجان ګلزمان خبرې کوم شامي روډ څنګه نه. ګلزمان د شامي روډ نه. جی ګلزمان پروګرام مو واورېدو. خورجان پروګرام مو واورېدو خو دومره اوږده کارونه اخلي که نه. جی دا یو کال پکې لږ اوږد شو. چې سمې په زړه وي یا په زړه پاتې شي او چې سمې په خوله وي یا په خوله پاتې شي او پروګرام د ختم شي که نه ټول عمر میلاو شي. زه خیر دی اوس په کوشش کوو چې کالز مونږ لنډ اخلو. او که نه خورجانې مطلب دا دی چې د تاریخي کتاب د تراکلو کې بس شروع شي هلکه دا خو ټوله دنیا اوري مطلبي خبرې کول پکار دی او بس دا. جی 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 زه صحیح د خیر دی. تاسو ماته دا وایي تاسو د پروګرام حوالې سره څه ویل غواړئ یو که نه؟ خورجانې زه دا خبره کوم چې تا خو د جنډې رزلټ وباسلو که نه. جی. او زما په ذهن کې یو رزلټ پروت دی ما وباسلی هم دی دا رزلټ او زه تا ته وایم که نه. ضرور. دا شنه رنګ چې دی که نه د جنډې. جی جی. نو دا ګوره زمونږ د پیغمبر علیه السلام د روزې مبارکې رنګ دی نو دا خو سره په ځمکه غورځول په کار نه دي که نه. او دا شنه فصلونه او دا شنه غرونه او دا شنه دنیا که نه نو ډېر ښایسته رنګ دی او دا سپین رنګ دی که نه دا چې کوم دی که نه دا رڼا. صحیح. مطلب ما د دې نه رڼا اخیستې ده رڼا د قرآن رڼا د ورځې. زبردست. مطلب دا دی چې دا او دا ستوري او دا سپوږمۍ چې ده که نه جی جی
د شپې ښکلا ده. زبردست. ما دا رزلټ وباسلی دی او تا له پته نشته چې په دې جنډه کې زمونږ شهیدان تاویږي، دا پکې خښېږي. دونه بزرګه جنډه ده چې چا د دې ډیزاین کړی دی، هغه سړی به هم بزرګ و. زبردست زبردست. او اورې خورجانې؟ اورم، بالکل اورم. ډېرې ښکلې خبرې کوي تاسو، پلیز وایي. او خورجانې دومره په ما باندې ګرانه ده که نه دا جنډه چې زما په دې کمره کې 3-4 طرفه دا جنډې چې کله زه عموما هم که نه چې په دې په ډیرانې غورځولي وي، دا د غټانو خلکو دا بچي غورځوي، د غریبانو خلکو بچي نه غورځوي. صحیح. اشکال درته وایم. او زه هغه جنډه وروړم ووینځم که نه، ما ته په کمره کې د پکي سره داسې خوځې راخوځې ماله داسې خوند راکوي که نه، په ما دومره ګرانه ده. بله د پاکستان دغه ځمکه چې ده دا خاوره ګوره چې کوم سړی کوم ځای کې ښخ شي که نه، نو مغې خاورې نه دا خدای پاک پیدا کړي وي. زبردست. بالکل بالکل. نو دغه خاوره چې ده که نه، نو دا زمونږ مور ده، مونږ به د دې غېږې له ځو، مونږ به د دې قدر کوو. بالکل مونږ بالکل. په دې باندې قربانیانې ورکوو لکه څنګه چې زمونږ مشرانو ورکړي دي. جی جی. او په دې باندې غټو غټو عالمانو قربانیانې ورکړي دي. دې انګریزانو عالمان ډېر زیات شهیدان کړي دي په دې ملک باندې. بالکل بالکل. او دومره ښایسته ملک دی، دومره خوږ ملک دی، دې سره به د زړه نه مینه محبت هر سړی کوي. بالکل بالکل. او چې مینه محبت ورسره نه کوي نو پوه شه چې دی خپل ځان سره نه کوي او خپل خاندان سره نه کوي او خپل مور پلار سره مینه نه کوي، هسې یو جاهل انسان دی بس. بالکل صحیح خبره ده، بالکل ټیک خبره ده. ډیره ډیره مننه ګل زمان جوړ. ټول اوریدونکو ته 14 اگست په ایډوانس کې مبارکي وایم او ټولو ته دعا سلامونه وایم. د لوی الله په امان. وعلیکم السلام او الله په امان. ډیره ډیره مننه ګل زمان جوړ کال کو او دومره ښکلې او لږ ډیفرنٹ خبرې مونږ سره وکړي چې څنګه زمونږ د دې دا شین رنگ د روزای رسول رنگ دی او دا شنه غرونه دا زمونږ په ملک چې دا څومره شنه بوټي دي او بیا دا سپین رنگ رڼا هغه ته یو خپل مطلب شته او ډیر ښکلی ډیر مزیدار مطلب ته غشته. دې سره هغه یو بل خبرو که چې دا زمونږ جنډا زمونږ نشان دی، په دې کې زمونږ شهیدان را چاپیره کیږي، دا زمونږ شهیدانو نه چاپیره کیږي او هغه کې بیا خخیږي. نو دا خو د یو شهید د پاره د یو انسان د پاره څومره غټه د فخر خبره وی کنه چې هغه په دې جنډې کې راغونډ شي او خخ شي. ایون د هغه مور او پلار چې بیا د هغه یونیفارم ورکوي نو هغې سره ول هم د پاکستان یو جنډه ورکوي. نو دا جنډه دا زمونږ ته دا زمونږ پہچان دی او مونږ ته د دې قدر کول پکار دي، د دې خیال ساتل پکار دي. زمونږ د پروګرام ټایم دی په ختمېدو، نو زه به د ستاسو کامنټس وګورم، ګورو چې چا څه کامنټس ویلي دي، خپله سرای وغیره شیر کړي دي، نو زه به هغه ووایم، هغه به تاسو ته شیر کړم. او دې پسې به بیا زه یو اخیری کال لرم، خو هغه کال به ډېر وړوکی کال وي چې چام کالو لګي، کوشش به کوئ چې ډېره وړه خبره وکړئ او زر یې راغونډه کوئ. تر دې پورې به زه تاسو ته ووایم کامنټ سهیل رور چې کوم دی نو سهیل رور کامنټ کړی دی او هغه السلام علیکم نبیه فجر، تاسو ښه یې، سهیل خان د باړې نه، سلام ټو فرا خان. ډېره ډېره مننه سهیل رور، بالکل زه ښه یم او فرا خان ته هم سلام کړی دی. بیا شاهین خیبر دی، نو فرا خان ماشاءالله ښه جنۍ ده، اخلاق لري، بالکل ډېره ښه جنۍ ده او ډېر ښه اخلاق لري. بیا ورپسې حمدالله ملاخیل ہمیشہ په شان زمونږ په ویڈیو باندې کامنٹس موجود دي. عمدہ لوگ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے اور گھٹیا لوگ کبھی کسی کی اچھائی بیان نہیں کرتے. زبردست، بالکل ټیک خبره ده. او سلام کړی دی نو وعلیکم السلام. دی نه علاوه حیات خان اوس وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید لرم چې تاسو به زما پروګرام ګورئ او زما پروګرام به انجوای کوئ. زو د خپل اخیری کال په طرف کوشش کوئ چې تاسو کال کوئ او سپیشلی چې کله زه په فیسبوک لایو یم کال کوئ نو ډیره ټو د پوینټ او وړه خبره کوئ. یو کال به والو اخیری زر او ایسره به مونږ خپل پروګرام بوزو اختتام ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته ډېر هرکلی وایو په خپل پروګرام کې. ام صفا خبرې کې؟ انا خبرې کوم کوم. څوک خبرې کې؟ انا. صحیح صحیح. نو څنګه خوري پروګرام دی واورې د پروګرام حوالې سره؟ اوهو کال کټ شو. نو بس دا خو اخیری کال او ما اخیری کال کنسیډر کړی، زمونږ ټایم ختم دی. نو
راځو به ان شاء الله د جمعې پر ورځ بیا نوی ټاپک سره نه خیر د جشن آزادۍ حواله سره به زمونږ ټاپک هغه حواله سره به زمونږ ډسکشن وی او زه به تاسو ته وایم چې په کوم قربانیانو زمونږ وطن حاصل شوی او سس شوی او عین پس مونږ ته زمونږ ملک ملاب شوی او زمونږ وطن ملاو شوی نو ان شاء الله د جمعې پر ورځ به زه دوباره راځم خپل عمده پروګرام کورخایس کې د 12 نوموالي تر 2 بجو پورې هغه پورې به تاسو د خپل ځان د خپل ګر چاپیره خلکو د خپل غم چم گاوند ډیر خیال ساتي. تاسو ټول نه اجازه غواړم. الله پامان.